حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. الله رب العالمین دا تمام انسانیت دا رشد و ہدایت دا پارا وقت پا وقت پیغمبران را لېږلي دي. الله رب العالمین د ټولو نه اولنی پیغمبر سیدنا آدم علیه السلام دنیا ته راولېږه. آدم علیه السلام څنګه چې اولنی انسان دی او د انسانیت سلسله ته شروع شوله، همدغه رنګې اولنی پیغمبر هم الله تعالی مقرر کو او د آدم علیه السلام نه د نبوت سلسله هم شروع شوله. وخت تر وخه د آدم علیه السلام بچی پیدا شوي دي او بیا د هغې نه پس د آدم علیه السلام په اولاد کې الله تعالی د نبوت سلسله جاری وساتله. آدم علیه السلام په خپل دور کې عظیم پیغمبرو، الله تعالی ورته احکامات ورکړل او بعض علماو ذکر کړي دي چې 10 صحیفې یې ورته ورکړلې. دغه صحیفې د الله تعالی د قانون کتابونو، دغه صحیفې د الله د نظام او د احکاماتو ډکې وي. نو دغه آدم علیه السلام ته ورکړې شوې چې خپل بچو ته د دې په باره کې تعلیم ورکا. نو بابا آدم علیه السلام د الله تعالی احکامات خپل اولاد ته وړاندې کړل او بیا وخت تیریدو، نور مخلوق پیدا شو، نور انسانان پیدا شو، زیات شو. نو کوم دین چې الله تعالی آدم علیه السلام له ورکړو هغې کې تفصیل نور هم زیات شو، نور احکامات هم راغلل، په مزه خلک هم زیاتېدل او د الله تعالی احکامات هم دنیا ته راتلل. څنګه چې قوم زیاتېږي دغه شان د دې مسائل به پیدا کېږي. نو وخت تر وخت د هغې د ضرورت مطابق الله تعالی احکامات نازل کړي دي. بیا یو وخت داسې راغی چې زمونږ او ستاسو خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړلو. نو د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف آوري، هغې سره سم د ټولو پیغمبرانو چې کم راوړي شریعتونه او کم راوړي احکاماتو هغه ټول منسوخ شو. ټول پیغمبران به مونږ منو او په مونږ باندې لازم شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی او دا به تاسو آخری منئ او دا عقیده به لرئ چې د دین وروسته بل پیغمبر نه راځي. د پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې څونه پیغمبرانو هغوی نم الله تعالی وعده اغشته وه چې که آخری پیغمبر راغی او تاسو ژوندي وې ناغه سره به پوره تعاون کوئ، ایمان به په هم راوړئ او هر یو پیغمبر هغې باندې لبیک ویلی دی. پروردګاره موږ به فرق نه کوو چې ستا پیغمبر راغی او موږ ژوندي وو، ایمان به په اول راوړو، ورسره شانه بشانه لګیا به یو، محنت به کوو، د هغه خدمت به کوو، مدد او تعاون به ورسره کوو. نو په تیرو پیغمبرانو د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل لازمو.
او په پیغمبر علیه السلام په خپلم پزان ایمان وروړل لازم او په پیغمبر علیه السلام د عقیده ختم نبوت په باره کې دام فرض چې ته به منې چې زه اخري پیغمبر یم. دا مسله د کوم ځای نه مستفاد ده؟ قرآن پاک په خپله باندې فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر علیه السلام د الله تعالی رسول دی او خاتم النبیین، په نبیانو کې آخري نبی، د پیغمبرانو آخري پیغمبر دی. نو خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن د هر یو حکم پابند دی. نو په قرآن کې دا دی چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، د نبیانو آخري نبی دی. نو دا عقیده په پیغمبر علیه السلام هم لازمه شوه چې حضور علیه السلام دا اومني چې او زه پیغمبرم او بیا په پیغمبرانو کې آخري پیغمبرم. نو دا په پیغمبر علیه السلام هم دا عقیده لازمه وه. نو عقیده ختم نبوت دا څه ناشنا ټکي نه دی او دا څه ناشنا یا نوې عقیده نه ده. د پیغمبر علیه السلام ته نبوت ملاوېدو سره سم دا احکامات راغلي دي چې دا پیغمبر خو دی خو اخري دی د نه بل رستو به نه راځي. د قرآن خو دغه څرګند واضحه اعلان دی او په حدیث شریف کې هم راغلی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. زه په نبیانو کې آخري نبی یم او زمانه رستو بل نبی نشتا، یعنی زه آخري یم، مانه پس بل څوک هم نشي راتلی. بعض خلک د شک پیدا کولو دپاره تا ته به ووایي چې ستا پیغمبر ویلی دی چې آخري نبی مو مانه رستو بل نبی نه راځي. نو حضرت عیسی علیہ السلام خو اسمانونو کې دی او قیامت ته نږدې به راکوزیږي، دنیا ته به راځي. نو ستا پیغمبر چې ویلی دی چې بل نبی به مانه رستو نه راځي، نو دا عیسی علیہ السلام چې راغی، نو د دې سوال جواب دا دی چې پیغمبر علیه السلام کوم وینا کړې ده او فرمایلی دی چې مانه رستو به بل نبی نه راځي. نو دا عیسی علیہ السلام خو د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې راغلی دی او څونه 200 کاله نو نه 600 کاله مخکې د پیغمبر علیہ السلام نه عیسی علیہ السلام راغلی دی. نو عیسی علیہ السلام خو نوی پیغمبر نه دی. د پیغمبر علیه السلام نه رستو چاله نبوت الله تعالی نه ورکوي، نوی پیغمبر نه راځي او د پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې کوم پیغمبرانو هغه ټول کراشي. نو عموم د عقیده ختم نبوت په باره کې زمونږ څه سوال نه پیدا کیږي. د ختم نبوت چې کوم عقیده د هغې ته نقصان نه رسیږي که هغه ټول پیغمبران هم راشي، ځکه پیغمبر علیه السلام دا فرمایلی چې زمانه رستو بل نبی به مقرر کیږي، نو پیدا کیږي به نو رالیږلی کیږي به نه. نو معلومه شوه چې پیغمبر علیه السلام آخري نبی دی. مونږ دا نبی لفظ اورو، راځئ چې نن وپیژنو چې نبی او رسول او پیغمبر دا درې لفظونه دي چې د دې خپلې معناګانې مونږ ته معلومې شي او د دې خپل مطلبونه مونږ ته واضح شي. نو د عربی په ژبه کې 2 لفظونه استعمالیږي. په قرآن کې هم شته، یو وی نبی او یو وی رسول. نبی څه ته وایي او رسول څه ته وایي دا پیژنګلو پکار ده. نو نبی هر هغه شخصیت وي او هر هغه انسان وي چې الله تعالی ورله نبوت ورکی. او یاد ساته نبوت د جمهور محدثین او مفسرین په نسبت باندې د 40 کالو نه کم عمر کې چاته الله نه ورکي.
نبوت الله تعالی چاله هم ورکو نه هغه خلق برګزیده او منتخبو الله تعالی مخکې نه خوښ کړو. نبی په خپل باندې ځان پیغمبر کولی نشي. څوک چې الله تعالی خوښ کی ځان له پیغمبر کی. نه هغه وخت کې تر پیغمبر علی السلام پورې چې څومره پیغمبرانو نو دا په خپل نه دا الله تعالی خوښ کړو. نبی ستوي هغه بنده چې داغه 40 کاله پوره شي او الله تعالی یې خاص درجه نصیب کی د نبوت مرتبه ورلور کی نبوت ورته ورکی نو دیته نبی وای. 40 کالو نه پس الله تعالی نبوت ورکی او نبی سره کتاب ضروری نوی چې د سره بخامخا یو کتابی دی با پاغي په خپل عمل کوي قوم تمام داغي تعلیم ورکي. نبی سره کتاب ضروری نه دی. نبیان ټول څومره دي نو 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دي نبیان دي. اوس پدې کې رسول ستوي نبی خو مونږه او پیجن چې الله تعالی محض بس صرف نبوت ورته ورکی دا نبی دی. او رسول ستوي نو رسول هغه دی چې نبوت ورته ورکړې شو اوس د دین پس دل یو کتاب هم پکار وی. نو دا نبی په درجه کې ښکته وی او رسول په درجه کې اوچت وی. زمونږ په نظر کې ټول قابل قدر او قابل احترام دی ځکه دا ټول زمونږ د ایمان د پاره سبب دی. مونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان دی. کچا اوی چې ټول پیغمبران منم خو فلانې پیغمبر نه منم نو دی په دې ټول پیغمبرانو منلو یو نه انکار کولو باندې مسلمان نه پاتې کیږي دا کافر دی. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله مونږ ایمان په الله تعالی باندې لرو د الله تعالی په فرشتو باندې لرو د الله تعالی په کتابونو باندې لرو د الله تعالی په انبیاء او په رسول باندې ایمان لرو. والیوم الاخر په ورځ د آخرتم ایمان لرو. والقدر خیره و شره او د خیر او د شر په تقدیرم ایمان لرو. من الله تعالی چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. والبعث بعد الموت او د مرګ نه وروسته ژوندون باندې ایمان مونږ لرو. نو مونږ په تمام پیغمبرانو باندې ایمان دی. یو پیغمبر مونږ د ایمان د دایرې نه بارکو نه چې ټول منو خو فلانې نه هر یو پیغمبر مونږ منو. کچا اوی چې ټول پیغمبران منم خو فلانې پیغمبر نه منم نو دی مسلمان نه دی. د اسلام او د ایمان د پاره په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړل لازم دی. او بیا چې ټول پیغمبرانو باندې ایمان راوړل نو آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په د باندې به دوه عقیدې لري. یو دا چې پیغمبر دی نو ایمان به پرې راوړي یو دا چې آخري پیغمبر دی رستو ته بل نه راځي دا ایمان به راوړي دا به مني چې عقیده ختم نبوت په پیغمبر علی السلام ستا دا عقیده ده چې دا ختم شوی د په د باندې د نبوت سلسله. عرض میں دا کو چې دو لفظونه دي یو نبوت ته او یو رسالت ته. نو نبوت هغه چې الله تعالی یې پیغمبر کې او نبوت ورکی او رسول هغه دی چې الله تعالی د نبوت نه رستو ورتا کتاب هم ورکی نو دې ته رسول ویلی شي. اوس دې کې دام او پیجنې چې په درجه کې رسول بروي او نبی په درجه کې لږ کتوي. نبی عام دی او رسول خاص دی یعنی نبی سره کتاب ضروری نه ده چې وي او رسول سره بخامخا کتاب وي. د تبزان لا نوی دین او شریعت ورکړی کیږي. چونکه تاسو کوالیفاید خلک یې خپل باندې پوهیږي نو زه به تاسو ته آسان مثال درکم.
څنګه چې رسالت او نبوت ترمنځ فرق دی نو دا رسالت نبی ته ورکړی کیږي یعنی اولی پیغمبر کی نبی کی بیا ورته رسالت ورکی دا سه نه دا چې رسول بوي او نبی بني دا سه مثال لکه یو بنده پی ایچ ډی کوي په هر سبجیکټ کې چې دی پی ایچ ډی کوي نو دی به د دې نه مخکې د ایم فل په پاوڼۍ باندې قدم ایږدي نو بیا به پی ایچ ډي طرف ته ګامزن کیږي نو همدغه شان دا ایم فل چې څنګه دی داسې الله تعالی اول نبی وګرځي د هغې نه پس ورله رسالت ورکي دغه آسان مثال دی نو بیا پیغمبرانو کې دا ټول پیغمبران دا نبیان دي ټول پیغمبران څومره دي نو 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دي دې کې د یو لفظ ته خیالو کې هر څوک چې وای چې تعداد د پیغمبرانو 1,24,000 دی نو بیا وسره دا یو لفظ وای کم یا زیات کم و بیش کم یا زیات د دې لفظ څه فائدہ ده دا لفظ زمونږ د ایمان محافظ دی زمونږ ایمان په دې بچ شوی دی چې مونږ کم و بیش وایو ټول پیغمبران څومره دي 1,24,000 کم و بیش په احادیثو کې صحیح فگر معلوم نه دی چې 1,40,000 دي داسې معلومه نه ده نو په دې وجه باندې زمونږ د امت چې کوم فقها دي هغوی وایي چې پیغمبرانو صحیح تعداد مونږ ته معلوم نه دی مشهور 1,24,000 دی خدا صحیح او یقینی قول خو نه دی یعنی خاص او صحیح تعداد الله تعالی ته معلوم مونږ ته نه دی معلوم نو دا کم و بیش وسره مونږ ځکه وایو چې دا زمونږ د ایمان حفاظت وکي نو څنګه به زمونږ د ایمان حفاظت کوي ګوره که فرض که 1,40,000 نه زیات پیغمبرانی او مونږ اوې چې ایمان په 1,24,000 پیغمبرانو وروړو نو مونږ په 1,24,000 پیغمبرانو ایمان وروړو دینه چې کم زیاتی وو نو پاغي خو مونږ ایمان راونړو مونږ خو چې صرف 1,24,000 منو چې د دینه کم زیاتی وو هغه زمونږ د ایمان نه بارو مونږ پاغي ایمان راونړ او چې چا په یو پیغمبر ایمان پاتې شو نو دغه ایماندار نه دی د دې د وجه کم و بیش وایا او که صحیح تعداد 1,24,000 خو یقیني نه دی په دې کې شک دی نو مونږ کم و بیش وایو نو که فرض کا صحیح تعداد د 1,00,000 او د 4,000 نه لږ را کمی او مونږ وی چې مونږ 1,24,000 منو نو دا 1,24,000 نه چې لږ را کم پیغمبران خو هغه نو چې دا زیاتی مونږ 1,24,000 ومنل نو دا زیاتی خو پیغمبران نو او مونږ د ځان نه پیغمبران ومنل دا هم کفر دی د دې د وجې په دې یو ټکي باندې مونږ خپل ایمان محفوظ کړی دی مونږ وایو 1,24,000 کم و بیش کم یا زیات الله ته پته ده چې څومره پیغمبران دی په هغه ټولو زمونږ ایمان دی عرض میں دا کو چې ټول پیغمبران 1,40,000 کم و بیش دي دا ټول نبیان دي او دې کې خاص مرتبه د رسالت ده او دا الله تعالی ټولو ته نه ورکوله تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا هغه پیغمبران دي رسولان دي چې دې کې بعضو له په بعضو مونږه درجه او فوقیت ورکړي مرتبه ورکړي دي بعضو له نبوت نه پس رسالت یعنی کتاب هم ورکړی دی نو پیغمبران 1,24,000 کم و بیش دي او په دې کې رسولان خاص دي نو هغه څومره دي نو د یو راجح قول مطابق 313 رسولان دي 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دي او په دې کې خاص درجه د رسولانو ده نو هغه 313 تعداد لري په هغه ټولو رسولانو کې د ټولو نه غوره پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دوی عمره درجه الله تعالی چالم نه ده ورکړې
پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، ناغی نرستو بل پیغمبر دنیا ته ناراضي. پیغمبر علیه السلام یو حدیث مبارک کې ارشاد فرمایلی دی د لاس د دوه ګوتې مخامخ یو ځای کړي، مسواک ګوته او منځه ګوته، او وی فرمایل انا والساعة کهاتین، زو او قیامت داسی یو لکه دا دوه ګوتې، زو او قیامت داسی یو لکه دا دوه ګوتې. نو دې کې تاسو لږ وګورئ د منځه ګوتې ته دا مخکې ده، نو دې کې اشاره قیامت طرف ته ده، او دا ورپسې دا مسواکه ګوته دا ته لږه رستو ده، نو دې کې اشاره حضور علیه السلام ځان ته کړې ده، وایي لکه قیامت لږ مخکې او زه ورپسې. نو په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې قیامت ډیر نږدې دی. څنګه چې دا یو ګوته لږه رستو بله ګوته لږه مخکې، دقه شان قیامت هم لږ نږدې دی، دا انسان ورپسې ډیر نږدې شوی جوخ دی، قیامت ډیر نږدې دی، پته نه لګي چې کله دی، خو ډیر نږدې دی. او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی دې کې یو بل طرف تم اشاره شوی ده، دا ختم نبوت عقیدې طرف تم اشاره شوی ده. دا لاس دا دوه ګوتې دي، دا منځه ګوته قیامت دی، او دا مسواکه ګوته پیغمبر علیه السلام ورپسې دومره نږدې دی. نو د قیامت او د حضور علیه السلام ترمنځ بله ګوته نشته، یعنی د دې دوه ګوتو ترمنځ بله ګوته نشته، د قیامت او د حضور علیه السلام ترمنځ بل پیغمبر هم نشته. او که فرض کا چا اووی چې د پیغمبر علیه السلام نه رستو بل نبی راغی، نوی پیغمبر، نو دو د الله پاک د قانون مطابق، د شریعت مطابق، او د پاکستان د آئین مطابق د خپل مرګ په فیصله باندې په خپل باندې دستخط وکړو، د خپل وینه توی وګرځوله. وجه څه ده؟ پیغمبر علیه السلام فرمایلی زو او قیامت د دې دوه ګوتو په شان یو، د دې دوه ګوتو منځ کې بله ګوته شته نه، بالکل پکې نشته. او همدغه شان د حضور علیه السلام او د قیامت ترمنځ بل پیغمبر نشته. اوس د دې دوه ګوتو منځ کې که فرض که ګوته راوخته، نو دې سره بس کو بیا مونږ ډاکټر ته رجوع کو او خو معالج باندې داغه علاج کو، او دغه منځه چې کومه ګوته پکې زیاتی راوخته لدې له اپریشن کو، او د منډه کونډو د جړلو نه وباسو روکوي. نو د قیامت او د پیغمبر علیه السلام ترمنځ که چا د دروغ د نبوت دعوه او اعلان وکړو، نو د خپل مرګ په پروانه باندې دستخط وکړو. پیغمبر علیه السلام اشاره کړې ده، وایي د دې دوه ګوتو د قیامت او زما ترمنځ بله ګوته نشته، زما د قیامت ترمنځ بل پیغمبر بني. که چا د نبوت د دروغ دعوه وکړه، د دبا اپریشن کیږي او جړلې به ولو باسه، د منډه کونډه مردار کې سټ وټې کې. نو د ختم نبوت عقیده دا په مونږ هم لازمه ده، دا په پیغمبر علیه السلام هم لازمه وه، د پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې څونه پیغمبرانو په هغوی هم لازمه وه. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه کتاب کې لیکلی دی، وی د حضرت آدم علیه السلام په شا باندې د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت لګېدلو، او په هغه مهر نبوت د آدم علیه السلام په شا لیکلیو محمد رسول الله خاتم النبیین، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله تعالی رسول دی او د نبیانو اخیری نبی بوي. نو معلومه شوه چې د آدم علیه السلام شاته په مهر نبوت باندې دا عقیده او دا مهر لګېدلی دی، نو دا په ټولو پیغمبرانو دا عقیده لازمه وه. نو په مونږ او تاسو باندې هم د ختم نبوت دا عقیده او په دې ځان پوهول لازم دی. زمونږ د علاقې مشهور عالم دین مفتی عبدالله شاه صاحب هغې دا ویلی دی
وی د پیغمبر علیه السلام پیژنګلو دا په هر یو امتی باندې لازمه ده چې هر امتی او پیژني چې زما د پیغمبر سنوم دی، زما د پیغمبر د پلار سنوم دی، د نیکه سنوم دی، د قرنیکه سنوم، دا سلور پښتو پورې پیژندل دا فرض دی. نو د پیغمبر علیه السلام خپل نوم مبارک دی محمد صلی الله علیه وسلم، ورپسې د پلار نوم دی عبد الله، د عبد الله د پلار نوم دی عبد المطلب، د عبد المطلب د پلار نوم دی عبد هاشم، او د هاشم د پلار نوم دی عبد مناف. دا سلور نمونه د پیغمبر علیه السلام نه رستو دا یادول مفتی صاحب ویلی دی چې دا په هر مسلمان باندې فرض دی. یو ځل تاسو ته بیا هم ویم د پیغمبر علیه السلام د پلار مبارک نوم دی عبد الله، د عبد الله د پلار نوم دی عبد المطلب، د عبد المطلب د پلار نوم دی هاشم، د هاشم د پلار نوم دی عبد مناف. دا سلور نمونه یادول په هر نارینا زنانا په ټولو باندې فرض دی. دا یادول پکار دی. دومره تعارف دا خامخا پکار دی. وجه دادا چې اسنه تاسو بیلاری کی او تا دوکه کی او تا ته وای چې مرزا غلام احمد دا پیغمبر دی، نو د پلار سنوم دی، دا خو اخیری پیغمبر دا بيدینه دی، دا گمراه دی، زوال او مضل دی، گمراه دی او گمراه کون کې دی. او کدا پیغمبر و دی په ټټه کې مردارې دو. مرزا غلام احمد قادیانی دی په ټټه کې مردار شوی دی. او یاد ساته چې کم پیغمبر وی نو داغه د وفات مسله دا وی چې پیغمبر په کم ځای کې وفات شي اوم هغه ځای کې به دفن کیږي. دی به د هغه ځای نه یو قدم هم نه اخوا نه دی خوا، د کم ځای چې جای وفات دی اوم په هغه ځای به وفات دفن کیږي، دغه ځای نه به اخوا کوي نه. پیغمبر علیه السلام د عائشې بیبي په حجره مبارکه کې په کمره مبارکه کې وفات شو، او هغه کمره کې په روزه جوړه شو، قبر په جوړ شو، دفن شو. دا د ټولو پیغمبرانو د وفات مسله چې کوم د الله تعالی د طرف نه پیغمبري دی چې کوم ځای کې وفات شي په هغه ځای به دفن کیږي. نو مونږ وایو چې که مرزا غلام محمد قادیانی دی پیغمبر وینو دی په ټټه کې مردار شوی دی، دی بل ځای ته ولې وړو، دی هم په ټټه کې بیا خښ کړی، خدا پیغمبر نه دی ځکه تاسو بل ځای ته وړی دی، تاسو په شرمېده او دا د شرم ګوړیو نو دی دغه ځای نه تاسو یوړو بل ځای ته. دا پیغمبر نه دی. نو که تاسو څوک دوکه کوي چې فلانې پیغمبر دی نو آخري پیغمبر او پیژنې محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، دا نومونه او پیژنې. پیغمبر علیه السلام خپل پیغمبر دی، آخري پیغمبر دی، زمونږ او تاسو د ټولو د سترګو تور دی، د زړه ټکور دی، د زړه راحت هم دی، زمونږ په ایمان دی او په دې ایمان دی چې خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو سردار دی او له ټولو نه آخري پیغمبر دی، د هغې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. دا عقیده په مونږ باندې فرض ده، زمونږ په ټولو اوریدونکو هر مسلمان باندې فرض ده، په نارینه او په زنانه په ټولو فرض ده، او په مور پلار فرض دي چې خپلو وړو بچو تم دا عقیده وښیي. بچی چې مور ته وای چې ما اوده کو قصه راته وکړه، نو که قصه دې ورته وکړه که تربیت باندې مبني وه او ډېره ښه ده، او که فضول د دروغو قصه دې ورته وکړه د ماشوم د ذهن هسې خراب او ګنده که د دې په ځای د ختم نبوت د عقیدې تعلیم او تربیت ورکه. ماشوم خبر که چې ختم نبوت عقیده وایسته، الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دا ښکلې عقیده لا مبارکه عقیده نصیب کی، زمونږ د وړو دې خدای پاک دا عقیده نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.